كل من علیه ټول هغه علیها چې په دې ځمکې د پاسه فان اب فنا. نو علما وایي چې دا قرآن دا الفاظ چې دي دینا مراد د ځمکې د پاسه څومره اشیاء چې دي دا به ټول فنا شي. اما په اسمانونو کې چې دي اب لا ژوند بیا پیدا اعتراض چې د اسمانونو خلق چې ته ژوندي ومني نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سره به چل د کل من علیها فان خدا معنا چې پزمکه سګوري دا بټول فنای. نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام د دې الفاظونه خدا معلومیږي چې اس شی وجوندې پاتې دي ټول بخل. علما گویا د دې تدبیر چې خبره ده چې قیامت به برپا کیږي په دې ځمکه باندې. نو قیامت به اله برپا کیږي چې د ځمکه ورتاول برابر کی. نو ځمکه به برابرېږي اله چې اسرافیل علیہ السلام په شپېلۍ کې پوکې وکي. نو دا د ځمکې د پاسه ټول اشیاء چې دي دا به ځای په ځای مړ شي او ختم. نو بیا به تر مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې په دې ټوله ځمکه باندې بلډوزر وګرځي او دا ځمکه به اواره دا غرونه وغیره به د پاغندو غوندې والوځي او ځای په ځای به اوار. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بني آدم به د ملخانو په شان والوځي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به داسې اوار شي لکه دندت شوی ورای چې څه وخت کې دندت کړی شي او بالکل پاک پاش او زره زره دا غرونه به داسې اوار. نو چې ځمکه به اواره شي نو دې ځمکې د پاسه به بیا بله ځمکه وغوړېږي چا به د تاندېږي. چې د تانبې ځمکه پې وغوړېږي څه وخت نو دا انور به دا انورونو عزیزان جدید تحقیق استاد چې دا انورونه د دې ډېر افراد نو د دې ټولو انورونو د افرادو هغه شعاع چې دي هغه د دې ځمکې نه یو نیزه قدرې اوچت دی. ټول به را متوجي شي دی د تانبې ځمکې. نو دغه وخت کې به اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې بل پوکې وکړي. چې بل پوکې وکړي نو په شپېلۍ کې به دا الفاظ ووایي. په شپېلۍ کې به الفاظ ووایي لکه تاسو خو